أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما محترم ورنو د دینن مجلس تعلق د قرآن شریف د ختم سره او د محترم رور جناب حاجی ممرز خان صاحب د معشوم ختم دے د حاجی ندیم صاحب درویرے نو داغی خواہشو چیرا یو 100 منٹو لپا ختم کی تا شرکتو کے ورنہ دا کوڑی نر عالم دعا مدرسوں کے جو سبق ہوئے بیا میں نظر نہ لگی ہماری درسی تقریباً 3 گھنٹے میں یو درسی ہو دونی میں بلکہ نن میں پوکم دریلتا ہو نوڑے سٹڑے ماں اور ندی مجید سے دیر محبتی دے اور دیر محترم دے اور دی خواہش ہو چنا خامخابرہ دے نو دی مجلس کے دا سعادت و دا برکت پا خیال ما شرکت ہو کر زمارونو صرف تاسو مخ کے ضروری او 2 ٹکی رہتا ہے اگدہ تقریرون رہتا نکو زمان دا معشومان و بچی دا زمان دا پارا یو ډیر بہتر ذخیرہ دا خمونگ دا دی خپلو بچو خیالو نساتو زمونگ نکشر کل چی سمر دے بالخصوص الکان دا زمونگ نزایشو زمونگ نما شمان زایشوے الکان چی سمر دی بیدنے تروان دی کشر کل نن کتا سوینے نو زمونگ دا علاقہ خو الحمدللہ دیر خدا او کتا سو اسلام آباد تلانے لاہور تلانے کراچے تا دے غٹو خارونو پہ خور تا نن للکان تقریباً بربنٹوب تنیز دی دی جنکے بربنٹوب تنیز دی دی بورقی جنکو غرزولی دی لوپٹی جنکو غرزولی دی فخواب جنکے دا بیان بورقا بے غرزولا گنابا و خود چادرگی کے بگر دیدا اسے سادرون مغرزول اس جنکو پر تگونا لرکل پتلونا چاہی اور اس جنکو کمیسونا ہم لرکڑی دی تنگ کمیسونا چاہی تنگ پاجامے چاہی ببنینونو کی گردی قسم دی سٹ مرے سر ٹول لاسونا ساخی لاند خپے مکمل خکاری زما پا خدای قسم چی دا گناہ دا و دیر الوی گناہ دا الکان او جنکے پا یونسٹو کے او پا کالجونو کی یو بل سر یاو زی پا بینچونو ناس او نخرے کئی او بیا پا دی پارکونو کے دا سیاحتی مقاماتو کے کتاسو قتل نو الکان او جنکے یو بل سر یو زی نخرے کئی ہوتلو کی یو زی شپے کئی سویمنگ پولونو کی یو زی لامبی دا سمر لوی گناہ دا سمر لوی جرم دے دا خدای قہر لدعوت ورکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور لسا وکالا مخ کے فرمائی لی دی کہ دا سے زمانہ براشی چی زنانو بلباس چولی بربندے بھئی کاسیاتن جامع بے غستی عاریاتو بربندے بھئی نو صحابہ ہوئے چی دا بسنگ گئی بربند اخوالے چی جامعو باسی نو جامع سر بسنگا بربندی نو پتہ اسو لگے دا چو زمانگ جنکو جامع چولی دیو بربندے دی یا خو اغا نرے لباسا چاہی چی دا غین وجود دن نخکاری او یہ دان لجامع پتلونون شلولی نو دن سرمن اخکاری دا نوے فیشن دے پتلون اعلان دے شلولی زی پا کی کٹنگو نکڑی کہ دن سرمن پا کی اخکارا چی
الله اکبر. یہ دا خدای بندی تا مسلمان ہے، تب پیغمبر ایمان لرے و پا خدای ایمان لرے، نو که مسلمان ہے نو دا خدای دا قرآن و دا پیغمبر دا سنت و دشمنی ولی پسر لے. او دا سے جامع لوپٹے نشت بربند شوا، سٹ خکاری بربند شوا، لاندے لے چے خکاری کٹ آستین والی کمیس، چپ کمیسونو سرا دا غیب لستونی نشتا ٹولے مٹے خکاری، پینسی اچتی دی لاندے ٹولی گیٹے خکاری، کمیسونو پرتگونا ٹیٹ تیندامونے پک خکاری، کمیسونے اچتی ٹولے خیٹے و ساخی پک خکاری. دا ما قسم پا خدای دا خدای دشمنی دا قسم میرا تو دا اللہ دا احکامات و خلاف ورزی دا خدای دشمنی دا. الکانو گو رہے یو بل سر نخرے کئی، ٹیٹ جامع چولی، نری لباسون چولی، الکانو جنکو دوستانی شروع دی، پوٹلو کی یو بل سر شپے کئی، یرونو دا سنگ مسلمانی شوا. دا اسلام کم خوالان، دا پیغمبر علیہ السلام تعلیمات کم خوالان، دی دین لخو قسم پا خدای دا دوالو جہان مبارک سردار دیر محنت کرے. دغه بربنتوب خود مکی مشرکانو کیو، دغه بدعملی او زناکاری خود مکی مشرکانو کیوی. دی دا پارا خو پیغمبر اللہ دنیا ترو لے گا جدا شی ختم شی. سمر محنت حضور پاکو کو صرف دا خلی مسلمانی او دا خدای احکاماتو پوری ملنڈے و ٹوکے کول، جسوک دا خدای احکاماتو پوری ٹوکے کئی دمارون اسلام بدا کمی پاتیش. اللہ پخپل دیر خلق پردے پورے ننجی رکے ٹوکے کئی او خنداگانے کئی. بیدہ پردہ پا کم کتاب کے دا، پردہ دا خدای پا کتاب کے رو دا قرآن کے دا. اللہ پخپل فرمائی حضور پاک مبارک تا یا ایوہ النبیو قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدلین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبرہ دیکھ پلو بی بیانو تاوائی، لونو تا دیو آیا، دا مسلمانانو خضو تا آیا چی پزان بورقی و سادرون راوا چی پردہ خود قرآن وینا دا. دیکھ سو شک دے، دیکھ سو خبر دا. یدنین علیہن من جلابیبہن، پزان غٹ غٹ سادرون راوا چاوا، پزان پڑونی راوا چاوا، پزان بورقی راوا چاوا. دا خود اللہ دا کتاب وینا دا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و خبر دا. کم لکان پیغمبر مبارک فرمائی کہ دا جنکو سرزان یوشان کئی، پا شکل کے، پا جامع کے، پا ویختو کے دا جنکو. قسم میں دے پا خدای حدیث کے راضی کہ حضور پاک پا دے خلق لعنت ویلے دے، خیرے کردے دا، خیرے دا پیغمبر خیرے دا. لعن اللہ المخنسین من الرجال، لعن الله المخنسات من النساء، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المترجلات. یو ندی دیر حدیث تی اغا خذے چی اغی دا لکانو سر جامع یوشان کئی، دا لکانو پشان جامع چی، دا لکانو پشان ویختا چی، دا لکانو پشان سپلے چی، دا لکانو پشان چال کئی. پیغمبر خیرہ کردے دوی خدای دی پلانت واقعی کئی. لعنت دیر لوی گناہ دا چی خدای دے دا خپل رحمتنا لری کی. اگا لکان چی دا جنکو پیخے کئی، جنکو پشان ادا کئی، داغی پشان جامع چی، داغی پشان لباس، داغی پشان وزقت گردے دل، داغی پشان ٹیٹ کمی سنا. پیغمبر فرمائی پدے لکان اور دا خدای لعنتی لعنت. دو چی پکم جنکو لکانو پیغمبر لعنت ویلی دے خواد اروز بکم زیومونی تشید خواد اروز بکم زیومونی. دا پیغمبر خیرے یو اسم کی یو نیک سڑی خیرو کی نو خلق یریگی، یو عالم خیرو کی خیریگی. قسم پا خدای حضور پاک خیرہ کرے. لکان لار البربن شو نپوئی گم چی دا خلق پا کم طرف روان دے، بی دین شو. جنکے لار بربن دے شوے بورقے و غرزولے. پا دکانونو کے الکانو سر یو دے ناستی سوداگانے علیو گپی شپی لگئی. دا بسکو دا دنیا کم طرف تلالا زمارونو تاسو تاوے توک میں آواز اولے غیتا امچے دا خدای خاطرو کے دا خپلو جنکو الکانو حفاظتو کے و تربیتو کے. تپوس بمون نکے گی، پلارو مور نبکے گی.
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته حضور پاک فرمائی ار چانا بشپنکی نا چه گڑا چیلے شرمک اخری شپنکی نا خلق تپوس کئی یہ دما چیلے دنا ولی شرمک اخوڑا دما گڑا دنا ولی شرمک اخوڑا قسم پا خدای تپوس بکی گی دا غی مور و دا پلارنا دا کم مور و پلار چی دا بچی خطر بیت ندے کرے دا لونو دا زامنو خطر بیتو کیا گوارے برباد بشی دا کشر کل دا جنکے و دا لکان با تباشی و برباد بشی او تپوس بے دا قیامت پرستانہ کی گی تربیت خشی ساڑی خود سکے چنن سے زمان غٹ غٹ اکابر اللہ تربیت مور کردے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی دا دم رلوی شخصیت تے دا مور دا دعا دا برکتنا و دا مور دا محنت دا برکتنا امام بخاری چی دا کم لوی شخصیت شو عبداللہ ابن مبارک نا چی دا امیر المؤمنین فی الحدیث جوڑ شویرے دا مور و دا پلار دا تربیت توجن عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چنن دا پیرانو پیرو لوی عالم حنبلی عالم و لوی شخصیت قسم دا مور دا تربیت توجن یو مثال دا لدر کوم پدی ہندوستان کے علوی عالم و بزرگ تیر شوی دے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دا غد وجہ اجمیر تا خلق اجمیر شریف ہوئی او دا دنیا خلق اسم قبر لمسلمانان خود سکے چی سکان و اندوان قبر لرازی علوی عالم و صوفی بزرگو نو دا دی مشرقی بہارت او دا بنگلادیش پا سفر تلیو اگا زمانہ کی دا بنگلادیش و ہندوستان و پاکستان یو ملکو بدے چکر والے گردے دلیو دا دین دا خدمت تا پارا نو چی واپس را غیر زیاد خوشحالو نو مور تناس تو مور لے پخپو چاپی کولا نو مور وطوی معین الدین بچے دیر زیاد خوشحالنے او تی موری ولی بنیم خوشحالا وی پدی سفر کے اللہ پاک زما پلاس دیر و خلق تا خیر و رساو گورا مولا پدی خوشحالی مونگتا چی سوکوئی چی تا تقریر کاؤ ما گیرا پریخو دا قسم دی من غٹ شو ما مون نکاو مون میں شورو کا مونگ پدی خوشحال شو ما ستا بیان ووری دا جماعت میں جوڑ کر پدی خوشحال شو بچے میں علم تاویس حفظ تاویس تا مونگ پدی خوشحالی گی کہ دا قوم خدای نیکان کی و دا خدای پاک دا قوم سم کی دا زمونگ دا پارا غٹ خوشحالی دا وی ولی با موری نیم خوشحالا پدے سفر کے اللہ دیر لوے خیر وی سنگا بچے وی پدے سفر کے یو کتاب کے میں لکلیو او یا ذروبل کے میں اولا کلی دلی دی پدے سفر کے اللہ پاک زما پلاس باندے او یا ذر کافران مسلمانان کر بلکہ یو تاریخ کے میں لکلی چی او اولا کا کافران خدای زما پلاس مسلمانان کر او یا ذرا بدمل خدای دما پلاس توبگار کل بیعتیو کو بلکہ یو تاریخ کے میں او یا لکلی دلی دی اولکا کافر خدای مسلمانان کل او یا لکا مسلمانان بدمل دما پلاس بیعتو کو دا گنین توبہ وستا خدای سوپیان نیکان خوشحال بنے جدین خدمت چے سوپی اخلاص کی اللہ پا کی برکت ایک دی نمور و تسوی وی معین الدین بچے لیکن ستاسا کمال لے دا خدا ما کمال لے دولی خوشحال ہے دا خدا ما کمال لے اخو عالم و خیارو نمور تا وی زور کئی چاپی کئی و خان دی وی مور نن براتا داوے چے ستاسا کمالو محنت خماو کب کسا پا کسا زو گردے دا بستر پا اوگا خما گردو لے دا مریدان خما تا خلق راغن کل زما شاگردانو او طالبان خما تا کیناستل عوام خما تا تقریر باندې خمره زما خوک شوا شپې خدا کور نبار ما کړی دی رونه خما پیاده چکر خما واله او ته په کور کې ناشته ته دا زما کمال دی دن به ما پوهه چې ستاسو کمال دی او ته وی مور معین الدین بچی درې خبره وره درې ویدا تانا چے کم عمل غلر جوڑا دا کم عالم دا نا جوڑ دے کم صوفی دا نا جوڑ دے کم خلق دا تپیر سے بوئی ویدا زما دا محنت برکت دا اللہ فضل دے خما خواری کردے ویتا چے معشوم وے نو ما لوبو تنے پریخے تا با لوب خوخولے منڈے با دے والد اخفلو امزولو سرا ما با دا مٹاونے ولی جماعت تا با مبوت دے
ما مدرسې ته بوتلې ما به در باندې سبق وی تا به منډې والې پټېدې به ما به رانیولې ته به تختېدې ما به رانیولې زه به بورقه په سر د محلې او د کلي په کوڅو کې تا پسې ګرځېدم ما چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي خدای نشیانو سره کینني الله لوپرانو سره کینني الله جوارګرو سره کینني الله بدعملو سره کینني نو ما محنت کړې ده او ما خواري کړې ده ما مدرسه کې داخل کې او مدرسه کې استاد نه به مې تپوس کو بورقه په سر په دې کوڅو کې در پسې زه لیونی سپېلنی ګرځېدلې ما دا زما خواري وه چې خدای د عالم جوړ کو او بیا مې بوتلې صوفیانو بزرګانو سره مې کېنولې دا ملغلر د نه جوړه شوه وایه بچې داسې شوي دي که نه وی مورې خبره خو دې ټیک ده معین الدین سترګې وغړې دی مورې بالکل خبره دي ټیک ده بچې که ما در باندې پړې پرېښې وې نو ماله به د 100 روپۍ ورځ ګټله ماله به دې مزدوري کوله خو نن به دنه دا سړی نه وی جوړ واقعي ګورې خبره داسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ماشوم مثال د خټې دی زه به تې کلالی خټواله کلالان د خټې نه څه جوړئ که منګې ته جوړئ منګې ته جوړ کړي که کوزه ته جوړئ کوزه ته جوړئ که کاسه ته جوړئ که چیلم ته جوړئ که کټوی او منګې هر څه ته جوړئ به خو چې کله دا په اور باندې د منګې ته جوړ کو په اور پوخ شو نو بیا ته بل شی نه جوړېږي او که منګې جوړ کو لا پوخ نی رواني کې بل شی هم ته جوړولی شي خو چې په اور پوخ شو دا کلک شو مضبوط شو خدای شته ته بیا بل شی نه شي جوړولی دقه رنګې ماشوم په دې ماشوموالي کې که تا د سره محنت وکړو د ده نه مفتي هم جوړېدی شي د دنه شیخ الحدیث هم جوړېدی شي د دنه لوی عالم هم جوړېدی شي د دنه لوی مفتی او لوی بزرگ او لوی شخصیت هم جوړېدی شي دنه د اسمبلی ممبر هم جوړېدی شي دنه وزیر اعظم او وزیر اعلی هم جوړېدی شي د دنه افسر هم جوړېدی شي د دنه غل او ډاکو او جوارګر هم جوړېدی شي دی خو ماشوم دی دی خو نه پوهېږي د ده خو لوبې خوښې دي د ده خو ازادي خوښه ده د دغو ماشوموالي کې منډې ترړې خوښې دي دی خو نه پنور دی او نه پسوري دی خو چې منډې وایي د ده خو عیش و عشرت خوښ دی دا خو د مور پلار کار دی چې رخ وله کم طرف تاړی د کولالۍ خټې نه څه چې جوړی خو که یو ځل دا ماشوم در نه پوخ شو تکړه شو خدای شته که بیا سم کړی شي اوسپنه به نرمه کې اوسپنه کاڼې به د چونې ویلې کې په بټۍ کې سره زر به ویلې کې سپین زر به ویلې کې لرګي به ټوکړې ټوکړې کې خو چې انسان روان شو د چا پلار هم نشي سمولی بیا به په مولیانو ګرځې او بیا به چې زما دا بچې ابو اداره کار ہوتے دی بیا به په پیرانو ګرځې بیا به وظیفې وله کې بیا به بچې د لاس نه وتي دا یو شخصیتو چې د هغه نوم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغه د 1,40,000 خلقو نه صحابه کرام جوړ کړل هر سړی داسې نشي کولی کم خلق به چې د هغې په صحبت به سړي نه سم سړی جوړ شي ګنې چې بچې روان شو سمېدل یې ډېر مشکل دي اسان کار نه دی د بچی تربیت وکا نو بچی نه ملغلره جوړیږي نو دا چې څومره روانې دا د مور او د پلار دی مور او پلار تربیت وکړي وی بچی که ما در باندې پړی چولې وې ماله به دې 100 روپۍ ورځ ګټله ماله به دې 50 روپۍ ورځ ګټله زه به خوشحاله وم لیکن دا ملغلره به تا نه وه جوړه چې دا کومه ده نه جوړه ده دا خو زما د محنت برکت دی او زما د خوارۍ برکت دی دا خو ما ته په کوڅو کې ګرځولې او ما په علماو پسې او په طالبانو پسې ګرځولې او مدرسو کې مې داخل کړی ووایې دا مې ټیک ده که نه ده وی مورې بلکل ټیک واقعي زه خو ماشوم نه پوهېدم دا خو تا راباندې کړي دي اوس هم زه وایم دا څومره علما دي او حافظان دي دا د پلار لاسونه ښکل کي د مور لاسونه دې ښکل کي د دې په علم کې او په دې حفظ کې د مور برخه ده یقین کو بعض خلک یو زنانه راته ټلیفون وکړي یو وخت کې ما ته مولوي صاحب ستا بیان مې واورېده او زما یو بچی دی او زما خدا خو هر علم پې وکړم خو ډېره زیاته غریب یم عجز یم زما په دې بچي بچی علم کوي څونه پیسې به خرچه به څونه د هغې دا خیال و چې ګنې دا سکول کې پیسونه دي او دا دي داسې مدرسو کې مې څه مطلب ما ته ویل چې زه خو پردي کور کې لوښي او جامې ځم زما خو خپل کور هم نشته د کار پردي کور کې همسایه یم ټول اوس خدمت کوم او کونډه مې او ماشومان بچي مې دي نو دا چې مدرسه کې داخلوم څونه خرچه به یې د میاشتې راځي دا راته لږ ووایه ما وی خورې 1 روپۍ خرچه هم نه راځي
ولی نرازی پس کلونو کې خورېره خرچې راځي مې 1 روپۍ به دې نه راځي نه په مدرسه کې مونږ پیسلو بعضې مدرسو والا اخلي پیسونه هغې ستا بچي ته ورسره سکول سبق هم ښایي هغې لږه پابندي کوي لږه ډوډۍ هم پې ښه خوري هغې اخلي فیس ضرورت یې دی او ډېرو مدرسو کې الحمدلله اس فیس نه اخیستلی کېږي زمونږ دارالعلوم حقانیه د 1 روپۍ فیس پکې نشته دارالعلوم نعمانیه د 1 روپۍ فیس پکې نشته دارنګې ډېرې مدرسې هم دي دشته فیس ما 1 روپۍ به د خورې نه لګي ډوډۍ به مدرسه ورکوي چای پکې نشته د دې باندې به نه خفه کېږي ډوډۍ به مدرسه ورکوي پکې به ورته مدرسه لګوي کمره به مدرسه ورکوي بستره که ته ورکوې ښه کني مدرسه کې به وله ورکوي انشاءالله کتابونه وله ته ماله مدرسه به وله ورکوي اوبه به مدرسه ورکوي ښې یخې اوبه بېغمه اوسه پکې به مدرسې لګولي درې به مدرسه کې ټیبل به مدرسه ورکوي کتاب مدرسه او ما وی فکر مکه وکه د وسه دې نه کېږي زه به چاته ویم یو 2-3 جوړې جامې به م پیدلواله او د جمعې په ورځ به کور ته درځي که دغه کرۍ دې ورکوله که دا دې نه ورکوله یاره دا بندوبست په ملزو کړم چې ستا دومره شوق دی ته غریبه ده راوله بچې په مدرسه کې داخل که خو مې دې روزو کې نه د کوټې اختر نه پس زموږ د مدرسو داخلې شروع کېږي او مې ښه سوچ دې کړی دی مې وی ته پردي کور کې مزدوري کې دا بچې به دې سبا یو ځای بل ځای مزدوري دیاړي کوي هېڅ به ته جوړ نه شي او چې عالم ته جوړ چې ته یې ګوره د ده به هم دنیا ښي اخر او ستا به هم دنیا ښي اخر به دې ښي داسې میندې هم شته زه اکثر خپلو طالبانو ته یم چې طالبانو د خدای دپاره علم زده کړئ خواري وکړئ اے طالبانو محنت وکړئ اے طالبانو خواري وکړئ ګورې داسې طالبان هم ته ما ته پته ده چې میندې په پردي کورونو کې لوښي ویندې او دا بچې مدرسه کې داخل کړی جامې ویندې او دا بچې داخل کړی دی همسایهتوب کوي دی داخل کړی دی ګورې دا مور به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې تا د ګریوانه نیسي چې الله ما خو پردی ځمکې جارو کولې دی بچي له د بیا مې علمونه قسم په خدای داسې پلاران دي مخکې ورځو کې مې یو سړي ما له زوی راوسته وی حفظ پې کوم نه کوي او وی زما څه حیثیت دی وی زه په تال کې ګومړي خرڅوم چولې خرڅوم او ده ته ویم چې بچې حفظ وکړه حفظ وکړه حفظ وی ټول ورځ موبایل دی او دی دی موبایل ته والم ځان له بل پیدا کړي او حفظ نه کوي او د ګومړي خرڅوم وی دی خو که ځان سره په ګاډۍ ودروم نو 800 والا دې هم ګټي ما هغه بچي ته مې بچې ډېر ناشکره ډېر ناشکره شکر د نیکان پلاران شته نیکان د میندې شته او د سوچ او خواهش دی چې زما دا بچې دا عالم شي او زما لور عالمه شي او د سوچ چې زما بچې بې حیا نشي او زما لور بې حیا نشي دا ټول د مور او پلار برکت نو اسوی معین الدین ته خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه وی بچې چې دا ملغلره جوړه ده دا زما خواري ده او زما تربیت دی منې که نه منې د خدای فضل دی خو خواري ما کړې ده وی مور بلکل ټیک دی وی خدویمه موره بچې وی چې ته د الله د دین دپاره بار اوځې نو زه مصلې ته وخېږم ته لګې د الله د دین محنت کې تقریرونه کې بیانونه کې خلک د سره بیعتونه کوي کوڅو کې ګرځې ما الله ته لپې نیولې چې یا خدایا زما بچې معین الدین ستا په لار کې وتی دی یا خدای ته خو د په لاس کافران مسلمانان کې بدعمله مسلمانان نیکان کې نو وایه د مور دوا د بچي دپاره قبلېږي که نه بچې تا ته نه پورې پته نه لګي پتا مې احسان نه دی کړی او حضور پاک فرمایي چې د مور دعا غایبانه د بچي دپاره قبلېږي دې کې اخلاص ډېري د پلار دعا د مور پلار دپاره غایبانه قبلېږي په دې کې اخلاص ډېري نو زما د پسې لپې لپې دواګانې در روانې دي دا چې ستا په لاس کافر مسلمان شو مسلمان توبهګار شو دا زما دعاګانې دي مورې دا خبره منه وی معین الدین بچې درېمه هم واوره درېمه ډېره مزېداره ده وی چې ته ماشوم یو زما په غېږ کې و ما پی درکول ما تاله داسې وخت کې پی نه دي درکړی چې زما به اودس نو ما به مونځ کو که به نه کو بعضې وخت کې زنانه مونځ نه کوي بیماری د وجې نه لیکن ما به اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچولې تا د اودس والا ښځې پی څکلي دي نو ژبه کې به تاثیر وي او که به نه تا د بې اودسې ښځې پی نه دي څکلې دې ته مور وایي دې ته خواري وایي د مور ځکه خو چې خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه جوړ شوی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ته
اوہو کدا دا تاریخ مکتا دے بل شانو چپالکانا کے نیازبینو مبارک پلارو او دا امیر غلامو دا امیر نوکرو او بلا دا غول اخپل لور ورکر لور بلا جیداد دا امیر دی لور تا پاتشو او دے لگیا دے پچنگ کے دے لگیا دے پا لو بٹوکو کے او مور بوتا جلل و نصیحت پہ کھو اللہ تے امیر المؤمنین فی الحدیث جوڑ کو دا حضرت حسن بصری یو مریدہ و مریدہ زویلو پر مور با نصیحت کھو اے بچے توبہ بسا اے بچے منس کوا پس زوی اثر نہ کھو دا مور نہ کم دے زوی یریگی حسن بصری لبے بوت دا برقہ کے وردن نبے کو استاجی دما دی زوی تا نصیحتو کا اغا بوتا نصیحتو کا اس اثرنا کل بے ڈوڑے اکڑا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیرو غختو حضرت زما دی زوی تا نصیحتو کا اغا بوتا نصیحتو کا زوی بے سرخ کتا کڑے ایسا سر بے پہ نکاو اسم دیر خلق دا بچی دا عالمانو لبوزی ڈوڑیو کیو دا عالم راولی کورلا زما دی بچو تا نصیحتو کا پڑیرو اثرو چی پڑیرو نشی ایسا سر پزوی نکے دا خیرہ کے زوی نا جوڑا شو چی بیمار شو دوڑے دا پیسے پہ لگی او سا پیسے خوی پچنگ ربا پہ لزو لے وے طبیبان و طبیباستا مرد لا علاج دے کٹ کے پریوت مور و تکینا ستا بچے مادتا نوے یہ سمشا گوری خدای با دے رونی سی مندے نکاو کنا روجے با دینے نہیں وے کنا لو پرانو سر بٹولو گردے دے کنا مدرسے تا ہوتا نت لے ما خو حسن بصری شل دل بوت لے ڈوڑے میں کا دلتا میں دل شل دل راوز نصیحتوں نے در توکل دتا میو جلل ام جلل اوخ کی میرا توبہ یولے بچینو اس طرح جوڑا نشوا اس بسکے راوی نہیں وے کنا واقعی اللہ انسان لمحلت ورکی ہو چے سمنشی بیا پہ عیش راولی چے پریدہ چے پدے عیش کے خم ابتلاشی نو ناگاہانے رونی سی او چه رو نیسی نو بیتی سو خلاصولی نشی مونگ تا چکل مال دولت زیاد شی او خوشحالی زیاد شی مونگ وایو گنی دا خدای پا ما میربانه دی نگوریات ساتا یریگا دا خداینا دو قسم نوڑای دا یو اغا چه تی بچی لورکے دا پا خوشحالی ورکے یو اغا نوڑای دا چه مگی چه پا پنجرکے کے دی مگی تا چه خلق پنجرکے لوڑا ایک دین سنگے او تخشتا کی غوخا ویت رسی او پہ اوگم واچی او مسالیم پہ واچی خی خوشبویاں کی چه دا مگی دا سلو نو پسے رو او پنجرکے کی دی مگا سونا خوشحالی اوہو نعمت تے پمنڈ پا پنجرہ ورننوزیو دا مگا دا غوخا خوری نعمت تے او بار معشوم سر ڈنڈائی او اخرا لگا اخرا اس برا سر پویشم گورم بدر سر نو مگی تخوا اگا ڈوڑے نعمت خکاری خوپا مینس کی اگا ڈوڑے دا اگا دا نیوکی دا مگی دا گرفتارے ذریعی دا قرنگی دا فاسق و فاجر ڈوڑے دا مگی دا پنجرین وڑے دا گوری فرشتو و تا کوتا کی نیولی چی خورا لگی مزیو کا اس بمری بیا با دا کوتا کی دا تنیسو او دا نیکانو خلقو ڈوڑے دا سوی لکا چی تا بچی لخپل ڈوڑے پا خوشحالے ورکے دا قرنگی دی لخدے دا ڈوڑے پا خوشحالے ورکے نو پرزق متی ریوزا چگنی مال خدای دیر مال را کده دا خدای خواخیم که نیکی که بے شک خواخی او که گناہ که نو دا مگی دا پنجرین وڑے دا گوری توبہ و باسا نو عبداللہ نو اغا صلی ملک نا جوڑا شو مور و تلوی چی بچے نو ما خولد سرستڑی کا اس خدای رونی ولیز بسکے اے بچے زکن زوی میں اس توبہ و باسا موری اس پا زمان توبہ قبول شی او اللہ رحیم دے اسے امدلہ قبلی اس توبہ و باسا موری ما خو منظم ندے کردی جون کی ما خو روجو سرم ٹوکے کردی دی ما ټولت گناهونه کړی دي لو پری مې کړی دا اوس چې مرم الله بوی خچدار سنوت نو توبه وباسه اے بچي اوس وباسا ما د حسن بصری اوریدلې دي اوس توبه وباسا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ گناہ بخیوس توبہ بس وی خدا موری او چلو کا حسن بصری راولا چی اغراتا توبہ خجدے ہوئے موری خوشحالا شوا چی دا بس بچے میں خود طبیبان مایوس کرے دے اگی خدا را شللے دے چی دے خود نجوڑے گی زکا خیر خشوم خوا برقا پا سر منڈے برقا پا سر آکائے گی حسن بصری للاڑا برقا کے استاجی غدما بچے مری
طبیبانو لا علاج ګرځولی دی ما ورته وجړل منت مې وکړه وایي سوی توبه وباسم لږ مهرباني وکړه راشه خو دا شرط یې لګولی چې ته راشي نو لږ مهرباني وکړه ورځ د که ګنټه د مري ته ورته لږه توبه وښایه ما ډېر وجاړل او را مجبور مې کړ حسن بصري رحمت الله علیه غصه شو وی باس ستا بچي ماله ډېر وخت ضایع کړ ده ته ما ډېر نصیحتونه وکړل دله کور ته زه څو ځله لاړم اوس چې د بلادو بادو پرېوت اوس را پسې راځې نه ځم رکوه ورکې که پرېږده دنیا تباه ده اوس به توبې وباسي لرې که رکې که او ګورې که مړم شو جنازه به م پرې نه کوم ما پسې به نه راځې مور یې دقسې مایوسه راغله جړا په سر راغله بچي ته یې بچې ما درته نه وی چې سم شه زما استاد جي نه راځي او یې ما لې اړه ستړی کړی دی په نصیحتونو او زما استاد جي خو دا ووی چې که مړ شو جنازې له به ما نه غواړئ ما درته نه وی چې سم شه نه سمې دی دی لږ خو یا جړل او یا اوښکې قلارې شوې مور یې ښه یو کار به وکړي ډېر ښه کوي چې حسن بصري نه راځي زړه مې وله پوخ کړی ډېر ښه ده چې ما له رانغې زړه مې پوخ کړی دی وله مور یې داسې به وکړي د ډېر ګناهګار او چې زه کله مړ شمه نو مهرباني به وکړي ما به خښی نه د ډېر ګناهګار ما ته حسن بصري علماو ډېر نصیحتونه کړي دي ما ته تخپو کې څادرې لوپټۍ اچولي دي خو ما ستا هم نه دي منلې ستا اړه مې هم دردولی دی ما الله هم خفه کړی دی ما د خدای د رسول احکامات هم نه دي منلې بس نو ما به مهرباني وکړې مقبره کې نه خښی ولې که دې خښ کړم فرشتې به ما وی دونه چغې به وام چې د مقبرې مړي به هم زما نه تنګ وي زما عذاب به راځي د مقبرې مړي باندې به هم هغه تکلیف تېرېږي مهرباني وکړه ما به نه خښی دې خپه کې به راله پړې واچې ډېر کمزور یم ته مې راښکې شي وجود مې ټپ شوی دی او دا لوپټه به خپه کې واچې او را به مې کاږي او یو چغه به ورته وي چې څوک د خدای نافرماني دا به یې سزئ جنازه م را باندې مه کوه لمباوه مې مکفره مه راکوه او یو کندې ته مې غورځوه دا الفاظ یې ووایي مور ورته جړل او دې کې مړ شو څه یې وویل ای خدای او دې بچي سره څوک مور خو موري که د مور چاته په دې پیرزو کېږي خدای دې بچي سره څوک د بچي وصیت خو نشم منلی دی خو چې هر څه وایي زه څنګه وغورځوم سپي به یې خوري خلک به څه وایي په دې سوچ کې مور ده او جاړې ورته ناسته ده بچي مړ شو چې دروازه وډبېدله مور آواز ورکړه چې څوک دي چې اوس ما سره د قبر دفن امداد وکړي څوک یې وی حسن بصري ما اوس رالی استاد جی په ژړا شو ورته چې زما مور ستا په ارمان لاړ زما بچی ستا په ارمان لاړ اوس رالی ستا د توبې په ارمان زما زوی لاړ ولې وختي نه راتلی چې اوس رالی زما بچی څونه د خدای نه یره وکړله او ما وی ته به ورته توبه وښې نو تا ورته توبه مو نه ښوله بچی مې لاړ ده استاد جي اوس څله راتلی وی ورلرې که ورلرې ته چې رالې ما ته راوشړلې نو زه وده شوم رب العالمین مې خوب کې ولیدل په خوب کې الله خلک ویني ښه خوب کې لیدل کېږي رب العالمین مې په خوب کې ولید وی ما ته وی حسن بصري ته څنګه زما دوست دی چې زما د دوستانو د جنازې نه انکار کوې زما د دوست د جنازې نه انکار کوې څنګه زما دوست دی لاړ شه غسل هم په خپل لاس ورکا کفنم ولا په خپل لاس ورکا خخیم کا او جنازم پیو کا او زما دوست دی الله دونه رحیم ذات الندم توبتون سړی چې ستومانه شي په ګناه د دې نه غټه توبه بله نشته مونږ په ګناه ستومانه کېږو نه زما وروڼو مه خفه کېږي زمونږ کشر کول ته کوی دا ګناه مه کوئ تا شل مسلې زړې کړې کوی چې سم شه توبه وباسه وي زه خو ستا نه ښه مولی نن کشر کول وګورئ په ګیرو کې څومره نخرې کوي یو سړي د ګیره خرۍ ګناه ده لیکن ګیره کې څونه پیشنې جوړې کړي د پیغمبر سنتو پورې څونه استهزا څومره نخرې ته د خدای نه نه یریږي او خلکو له سترګو کې ګوتې منډي مسلمان ته ښې ده ای ظالمه مسلمان ته ښې چې زه ستا د پیغمبر سنت پورې خندا کو ګیره فیشنې ګیره قسم قسم سټایلونه په ګیرو ما پورې مه خانده ما باندې بدماشي مه کوه په مسلمان بدماشي مه کوه
هر څه چې یې خو د الله بنده، هر څه چې یې خو څټوکې دی د الله په لاس کې دی، هر څومره چې لوی یې خو قسم په خدای چې که هر وخت خدای رونیوي که د چا پلار دې انت خلاص کړي، قسم په خدای که دا دولت چې دا په کومه دولت ته نشی دا د ستا په کار شي، دا دې نشي بچ کولی، دا بچي دې نشي بچ کولی، دا پلار ورونه دې نشي بچ کولی، دا کارخانه او لینډ کروزر او دا موټر دې نشي بچ کولی، دا کارخانه او جایداد دې قسم په خدای که بچ کړي د خدای قهر نه ویریږه، الله ته توبه وباسه. څومره زمونږ کوی کشر کل نن مست مست څومره په مستی کې پروت دی. دین خو زما ستا په شریکه دی، دا خو د خدای دی چې ته خدای سره ټوکې کې د خدای د پیغمبر دین پورې خنداګانې او ملنډې کې ته مسلمان څنګه شوې؟ ته د خدای نه نه یېرېږې، ته خدای سره جګړې کې ورلرې کا. حسن بصري جنازه م وکړه، کفن یې م ورکړه، دفن یې م کړه سره د خپلو مریدانو، غسل یې موله ورکړه. مور کې کمال دی، پلار کې کمال دی. زمارونو د بچو ښه تربیت وکړئ. د 100 روپو یو بوټي تاسو والی د شب قدر په میله کې او په ګمله کې وکړئ، څونه خیال ساتئ. د 100 روپو بوټي، د 50 روپو اوبه وتا چې شاخ تراشي کې سره وتا چې او ښځې سره پې جګړې کې تا نن بوټي ته اوبه نه رچول او سار چې پاسې بیا وته ګورې مازدیګر بیا ګورې وته، ولې دا د 100 روپو بوټی دی. بچې د اربونو د کربونو روپو بوټی دی، موږ هېڅ پروا نه ساتئ. په بچو علم وکړئ، په بچو قرآن زده کړئ، بچی دینداره کې. ګوره څومره خو د خوشحالۍ خبره ده. نن ممریز اجي صاحب او ندیم اجي صاحب په یو ماشومه د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي. وړه ماشومه ده، وټینۍ ماشومه ده. دا څه دپاره؟ ماشومه به خوشحالي او ماله پلار ختم وکړه او ماله مور ختم وکړه، نور ماشومان به هم شوق پیدا شي چې زمونږ به هم که خیري ختمي، الله به هم خوشحاله شي، کائنات به هم خوشحاله شي او د نورو مسلمانانو په زړه کې جذبه به هم پیدا شي. غټه خوشحالي خدا ده. دا ماشومه به نورم مور پلار به نورم خوشحالي، پردهداره به شي، نیکه به شي، صالحه به شي، قرآن سره به نور شوق او مینه هم پیدا شي. دقسې تاسو هم کوئ. د بچي په دنیا خو مونږ خوشحالېږو، 10 پاس یو 12 پاس یو 2 نمبر یو دومره نمبرې په فیسبوکونو روانې دي، لیکن د بچي په دین مونږ خوشحالي نه کوو، په قرآن خوشحالي نه کوو، په حفظ خوشحالي نه کوو، نه د لور کوو نه د زوی کوو. دې نه عبرت والی ندیم اجي صاحب د دې پروګرام نه عبرت والی. دقسې په خپلو بچو په قرآن خوشحالي وکړئ. د دې زنانو نه عبرت والی. دا ټول کمال د زنانه وي، زنانه خاوند ته وایي او پلار ته وایي هله د مالور له ختم وکړه، دا کمال د زنانو دی. دې نه عبرت والی دغسې وکړئ، قرآن سره مینه وکړئ، محبت وکړئ، د قرآن سره دلچسپي ظاهره کړئ، او بدل به الله په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. دمارونو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې، تاسو هم په شوق رالی، خو زه ډېر زیات ستړی یم، ما نه خبرې نه کېږي، خو بهر کې بیا ما وې زه به 10 منټه خبرې وکړم، بیا مې تقریبا 3 پاوته خبرې ورسولې. نو په دې ډېر خوشحاله یم. ندیم اجي صاحب خو ډېر ښه سړی، تاسو ته پته رونه یې ښه سړی دي، والد صاحب له الله روغ صحت ورکړي. دلدېدل هم د څه موده مخکې هغه ماشوم غریب وفات شوی ده، الله دې هغه دل په خوشحالو باندې بدل، الله دې پې نورې خوشحالۍ راولي. مولانا امانت خان صاحب دې ستاسو مشر دی، عالم دی، او زمونږ خو د پاغه تنګي د وخت وې پټې نه و، دا خو بوډا شو، د دې زوی نه راکوټ و چې هلته به راته، زوی نه راکوټ و چې هلته به راته تنګي ته، او چاکو به یې هم راله راوړل. امانت خان مولوي صاحب دا دی و امیر دغه و دا مولوي صاحب امیر رحمان مولوي صاحب، نو بیمار دی، خدای پاک دې ولروغ صحت ورکړي. شکر دی بچي عالمان دي، ځای آباد دی، جومات آباد دی. هغه وخت به راتلم دلته چې لا دا ماشومان لا پیدا به هم نو غالبا، هغه د دوی په کور کې هغه دغه سره خوا کې دروازې سره د نیر په غاړه مولي په غاړه به پکې مونږ ناستې کړو. زمارونو دا خبر هم شو مولوي صاحب چې دلته یو بوډا یو مشرم وفات شوی دی څو ورځې مخکې، ادیم الله وبخي، الله دې ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د جمع دعا وکړئ چې خدای پاک دغه ماشومه ممریز اجي صاحب دي، دا ماشومه نیک عمله صالحه لویه کړي، خدای د قرآن حافظه کړي، خدای پاک یې عالمه کړي، او د دې د کورس چې څومره ماشومان دي خدای دې دینداره صالحانې لوی کړي، او د دوی د ټولو زنانو الله د حیا او د پردې ژوند نصیب کړي.
الله ته د رسوایه نه وساتي د بیدت جون نه پام نو امان کې وساتي ندی مجید صاحب د چې څومره بچی دي ویرونه دي د ټولو الله اتفاق نصیب کې دوه کې چې د په کاروبار کې خدای برکت پیدا کړي الله کاروبار برکت کی الله وتټول کارونه آسان کی الله د تاوانونو خسرانونو په امن کې وساتي د رشتہ داران دی په اسلام آباد کې مخکې روز کې مونږ ته دعوت هم کړو هغه ته دوه کې چې الله د خیر او د عافیت جون نصیب کی او څومره علما کرام دلته ناس دي الله د ټولو علما او علومو کې برکات واچي بعض علماء ته څه پریشانې دي ماته وسوي په لاره دوه کې چې هغه پریشانې الله په خوشالو باندې بدلې کی الله د مصیبتونو فتنو فتون په من کې وساتي الله د جمعات په قوم په کلی خلق باندې عبادت کې راغلي جمع الله ټول او بخي خدای زمون بچی زمون کشران نیکان کې الله مونږ د خپل بچو د غمونو نه وساتي خدای د لونو او د زامنو د غمونو نه مساتي الله کده چې اولاد ني یا وی خو نارینه ني خدای نارینه اولاد ور نصیب کې د کوم جنکو الکانو چې رښتینی چې صالح رښتې ولا ورکه خدای چې څومره بیماران دي زمونږ یو دوست په پیښور کې انور شاه مولوي صاحب والد صاحب بیمار دی دعا وکړه چې الله ولا روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو کې دي هسپتالونو کې الله روغ صحتونه ورکړي د ډینګي وایرس باندې ډېر خلک نه جوړه دي دوکه چې الله پاک ولا شفا ورکړي او دا مصیبت ګوره دا زمونږ د ګناهونو وجه ده چې کله خدای پاک د ډینګي وایرس راولي او کله د کورونا بیماری راولي خدای دې مونږ نه کان کې د مونږ توبې د الله قبول کړي د مونږ ګناهونه الله معاف کړي او دې بلیات او مصیبتونه الله امت په حفظ او امان کې وساتي خدای ته زمونږ راضي شي یا الله زمونږ راضي شي رسول الله مبارک سنت او تابعداري نصیب کړي خدای د حضور پاک د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر وبم پروردگار نصیب کړي په دې وطن کې الله د قران او د سنت نظام راولي الله د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو مصیبتونو نه پامن کې وساته دا څومره نوجوانان چې دي که جنکې دي کاله کان دي خدای ته دیندار کې ته د حیا جون نصیب کې د پردې جون نصیب کې او د رسوایو د بیزت نه وساته مونږ د قبر د جون نه وساته مونږ د مستو د جون نه وساته د مونږ عاجزي نصیب کې د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کې د ټینشنونو او پریشانونو هم کشر کول پامن کې وساته څومره مردگان وفات له ټولو بخي چې کم مشران جمدی د الله د روح صحتونه ورکی ندی مجید صاحب دی تبیا دو کہ چھ اللہ دا خیر او دا برکت او دا عافیت جو نصیب کی والد صاحب اللہ روح صحت ورکی ټول بچی خدای کامیاب کی اور روزگارونو کې ولا خدای برکات واچي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.